استاد محترم شیخ ادریس صاحب دامت برکاته بولالی خبره وکړله نو د هغه خبره یې کټ لله دې خلکو و یاره شیخ صاحب وویله چې که ټرمپ پاکستان ته راشي نو پاکستان ته به دې سره عزت میلاو شي نو د ټرمپ بچیه د هغه خبره خو پوره واوره که نه خو تا کټ لله شیخ صاحب خو ټرمپ ته په دغه الفاظو کې پلیت ویلی دی حرامي یې ورته ویلی دی تله دې تکلیف درکو د هغه خبره ولې کټ کې هغه ټول عمر ناست دی احادیث د رسول الله سلم پړاوئ ها په دې معنا باندې چې پاکستان په دې کې یو ښه کردار ادا کړو زمونږ بعضو مشرانو په هغې کې یو ښه کردار ادا کړو د چا د یوې ښې خبرې ستاینه کول ولې دا جایز نه دي ستا خو هسې خو څه کېده دغه یو عالم ته ته خو د پیغمبر دشمن وې ته خو د علماو دشمن وې د دغسې یو محدث ته خو هغه ته وګوره ته خو د هغه دشمن وې د هغه دغه موقع درته نه میلاوېدل د الله د پیغمبر دشمنه د انبیاو دشمنه تا ته په دې ځای کې موقع میلاو شوه چې دلته ګوتې ووهې ته خو ورشه د هغه د بخاري شریف ختمې د ټوله دنیا ورباندې ګواه ده د هغه جړاګانې د پوره امت دپاره د پوره انسانیت دپاره ته ورشه ته بیا بل ځای کې چېرته نظیر پیدا کړې هغه د پاکستان د مسلمانانو دپاره هم جړا کړې ده د افغانستان د مسلمانانو دپاره هم جړې ټوله دنیا دپاره د مسلمانانو دپاره جړه هر وخت د هغې درد او فکر ورسره وي کمبخته خلک دي دغسې دا د علماو د دشمنۍ دپاره دغومره لارې خو دغه خلک دا چې څومره د بېادبۍ او د ګستاخۍ موقع په دې وخت کې دوی ته به لاس ورله وکړې د یو چا خبره کټ کول هغې نه غلط مطلب اخیستل یقین وکړه د علماو دشمنانو ښه ورځ نه ده بیا موندلې چې ته د دې وخت یو عام عالم نه دی د ټولو د لکونو علماو استاز دی شیخ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پړه په دې وخت کې دا امتیاز دته میلاو دی 3,000 هر کال علما د شاګردان فارغېږي په دا پوره عیشه کې په دا پوره تاریخ کې دغسې یو ته څوک نشي پیش کولی محدث برحال الله دې هدایت وکړي دغه ګستاخانو ته خو بعضې پکې هغسې انشاءالله الله به عبرت ګرځوي که په دا وخت کې شیخ ادریس صاحب ولی الله نه وي نو په دې وخت کې زه بیا ډوبل ولی الله منم چې ژوند او زندګي یې پړنا پړانه کې دی د عوامو خواصو محبت الله د هغه محبت عوامو خواصو په زړونو کې وراچولی دی ایا دا د هغه د قبولیت دپاره کافي نه ده ته به د سپي په شان خوله به دي مونځ به دي نه بغنۍ خبر بېلماسه به ګرځېږي تکه غپ غپ وکړي هغې ته به څه نقصان ورسېږي برحال او الله به نشانه ګرځوي عبرت ګرځوي دغه زما د خپل الله نه یقین دی انشاءالله